دا ماشوم به شوړی شي اوس پاتې دی د دیو پلار چې دی نو هغه د ډېر وخت نه چې دیو پیدا شوي دا وخت نه د هغه مازغو توازن خراب دی ګډوډ دی هغه مور مړه شوه په هغې نه پوهېده پلار یې مړ شو په هغې باندې نه پوهېده اوس یې دا بچه راوړ مړ شو هغه په دې اوښ کې نه دی چې زما بچه مړ دی خو مور مړه ده خو پلار مې مړ دی زه د سیاسیانو باندې دا زما یو خبره ده او حکومتي وخت زما دا پیغام دی ځکه چې دا ټولې دنیا 52 ملکونو ته دا خبرې رسي دا یوازې په دې کې نه دي نو زه راته یم چې کوم اعلانات چې تاسې وکئ نو د الله په خاطر هغه باندې تاریخونه بیا مه چلوئ هغه شی هغو ته په ټیم باندې میلاو شي د هغو سلاوزیو شي او هغه برابر شي نو نور دا خو دنیا د چلیږي که اوس وایي کولې نه بند کولې نه دا زمونږ نیکونو پلرونو ټول دا په دې شي کې اخته و چې زمونږ رزق په الله په هغې کې مقرر کړی نو څه وکړو وایه که نه بھائی امور دوی پړه څه تېرېږي هغه بس بېهوشه پرته ده هغه او په اخرنۍ ورځ باندې د مور کله ورسره خبرې شوي دغه باندې چې سال نه چې مړ کېده وخت ماسپښین هغه ماسپښین باندې خبرې شوي څه په وټساپ وغیره شوي په ویډیو کال کو هم خبرې نه نه په وټساپ هسې وایي کور ته به کله راته چې پته ده شته کور ته چې چوټیانې د سکول دغه کېدی چې بیا به راتلم نو مور ته به دې څه وي چې زه به تا له سره وړم څه به یې وي چې تاسو غم مه کوئ زه اوس غم شم لکه ستاسو غریبي به ختمه وي نو غریبي خو ختمه نه شوه یاره څه نه شو چې راوړ نو تاولي به مخې څنګه وباجه خو ډېره ښکلی هلک دی یاره ډېر ګډوډ و چې څنګ تللی واسې نه څه د جلوس څه د جلسې څه د غذا شهیدان مونږ بې هنره پښتنو سره ولا شهیدان او په میدان ما جنګوي ماله شابسیره کوي او بیا د میدان په ویش کې نه بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو راغلی ما شنګلې ته او په شنګله کې د میا کلی تاسو ته پته ده چې په شنګله باندې یو الله پاک داسې یو تندر راغوزار کو چې کور کور وجړل او د خلکو نه ځوان بچي ملاړه جان بحق شو راغلی ما د کوم هلک سره چې زه ناست یم د دې ورور چې کوم و ډېر په دې کیمره کې تاسو ته د هغه تصویر ښکاري او دا قبر ډېر ښایسته ماشوم و کله یې چې د 10م امتحان یې ورکو د رزق په تکل باندې لاړ کویټې ته په کویټې کې څه وخت تېر کړه او بیا اچانک داسې دماکه وشوه او بیا خپل وطن ته راوړ د ورور سره خبرې کوو په ژوند باندې رڼا غورځوو زموږ سره اوسه او زه ستاسې ډېره مننه کوم چې تاسې دومرې په دغه کې راغلی په تکلیف کې او زموږ د غریبۍ حالات تاسې ځان ته مخې ته کو خو نن زه داسې ماحول لري د دنیا چې بس هغه اول کې دا ګرمي جوړه شي بیا هېڅ هم نه وي زه دغه د سیاسیانو نه د حکومتي وخت نه دا مطالبه ده زما چې تاسې خو اعلانونه صرف کوئ خو د اعلانونو پرې محدودي بیا د هغو چې څه حق هغه بیا دا غریبانان تاریخونه چلی نو هغه پس په هغه دغه باندې څوک یو طرف ته خوړ بوړ کړي څه بل طرف ته کړي هغه په کریانو په دې شي نو تاسې مهرباني وکړئ تاسې چې یو شی مقرر کړئ د هغې دپاره جدا یو سینټر یو ځای مقرر کړئ هغو ته چکونه میلاو شي چې د هغو سلاوځای وشي دویمه خبره ته زه دا کومه چې زمونږ په ملک کې بدقسمتي دا ده مونږ په سیاسیانو په دې خلکو الزام نشو لګولی ولې دا زمونږ خپل هم غلطي ده لږه ډېره د دې عوام ګورې غلطي په دې ده که مونږ لاړ شو هغه ځای له او دا څه د نوې خبره اوس نه شوه دا په 4-5 راغورځي میډیا والا راغلي ما کوم دا بیان یې څه خبرې کړې مختصر چې مونږ بیا لاړ شو هغې باندې بیا خپل ځانې هغه شي ته ځان ونسو نو سیاسیان خو مونږ هغه ځای نه نشي مینه کولی که نه خو څه غلطي زمونږ خپل هم ده که نه لږ خیال پکار دی بیا دا غلطي ډېره د څه ځای ده چې د هغه ځای د جوړیسرانو او د منیجرانو غلطي ده ګوره هغه دې منطق چې ما غورځي یو میډیا والا ته یو بیان هم ورکړ دی چې په سن 80 کې په 1980 کې زه په دغه ځای کې وم دغه ځای ته به چا چې هغه مستحق نه هغه به یې پرېښونه نن هغه بچیان ځي د دغه په بانه باندې د هغې څه خیال نه کوي د هغې څه خیال نه ساتي د هغې څه انتظام نه جوړوي خو حقیقت ته ورغبه کوي نه دا ماشومانان د ساندونو څه خبر دي د ګیس نه څه خبر دي د غبار نه څه خبر دي خو ځایل که کولر وباسئ ډېره غلطي د جوړیسرانو د منیجرانو د مین منیجرانو چې هغه دا کار
سنبال ساتي دا بچیانو ته خو دې نه خبر. اوس خو ماشومان چې هلته پراته دي، خو زه د سیاسیانو باندې دا زما یو خبره ده او حکومتي وخت زما دا پیغام دی، ځکه چې دا ټولو دنیا 52 ملکونو ته دا خبرې رسي، دا یوازې په دې کې نه دي. نو زه راته یم چې کوم اعلانات چې تاسې وکئ نو د الله په خاطر هغو باندې تاریخونه بیا مه چلوئ. هغه شی هغو ته په ټیم باندې میلاو شي، د هغو سلاوزیو شي او هغه برابر شي. نو نور دا خو دنیا د چلیږي که اوس وایي کولې نه بند. کولې نه دا زمونږ نیکونو پلرونو ټول دا په دې شي کې اخته و چې زمونږ رزق په الله په هغې کې مقرر کړی. نو څه وکړو؟ حق نه میلاویږي. که یو نوکري راشي چې په هغې باندې یو غریب یو 4-5 لکه روپۍ نه یې ورکړي نو هغه هم تا ته نه میلاویږي. نو د خدای په خاطر سره د حکومتي وخت نه مې دا مطالبه ده چې داسې چل وکړئ چې کوم یو اعلانات وکړئ، یو خبره وکړئ، هغه خپل سر ته رسوئ. دا غریبانان بیا په تاڼو تحصیلونو په دفترو مه ګرځوئ. نو موږ خو الزام په بل لګو خپل. نو موږ باندې به څنګه حکمران صحیح راشي او په موږ باندې به څنګه حکمراني صحیح کړي، موږ ته به څنګه خپل حقوق صحیح میلاو شي. هر سړی نن سبا په پاکستان کې زه چې سوچ کوم کرپټ دي، کرپټ کارونه دي، 2 نمبر کارونه دي. ستا په خېټه زه ټوټکې مړ نه خو چې زما خېټه ډکوي. سیاسي غریبانان پسې کړي، هغه ځان نظریت ما ته خدای تعالی وږي دي، هغه خپلې خېټې نشي مړولی، نو ما به څه موړ کړي او بل به څه موړ کړي. خو دومره ښه دی په هغو دا ذمېداري ده، دا ذمېداري په هغو ده چې تاسې د هغو لږ سپورټ کوئ، لږ خیال یې وساتئ چې کوم یو کار وشي هغه زیاته رسوئ. بیا په نیمه کې مه پرېږدئ. زه ستاسې د میډیا والا ډېر شکرګزار یم. زه نور څه نشم بلی، کنه پرې زړه مې ډېرې زیاتې خبرې دي او زه ستاسې ډېر شکریه ادا کوم چې تاسې په داسې وخت کې، په داسې تنګ ملک کې، په دې تیاره کې، په دې ماښام کې راغلی او زموږ نه تاسې هغه خبرې هغه د زړه په لاس واورېد. خو صوبایي حکومت چې کوم اعلانات کړي دي، نن امیر مقام صاحب راغی 20 लाख روپۍ اعلان هغه هم وکړو، 10 लाख روپۍ چې کوم صوبایي حکومت دی هغه هم اعلان وکړو. زه ګزارش کوم دی بابا خبره وکړه چې د دې نه د بېنظیري انکم سپورټ پروګرام دفتر مو جوړوئ. دا غمزپري کورونه دوله بیا منډې مه ورکوئ چې نن نازه سبا راځه، تاریخ په تاریخ به دې وکیلان وکړي، پروډیوسران وکړي چې شی اخر ته رارسي هغه ختمي. برای مهرباني د دې خلکو سره په دې سختو کې ښه کوئ. خپرونه سر ته رسوم دولت سواد سره. جی وایي یوه خبره زما ده، دا ماشوم به شوړی چې اوس پاتې دی، د دیو پلار چې دی نو هغه د ډېر وخت نه چې دیو پیدا شوي دا وخت نه د هغه مازغو توازن خراب دی، ګډوډ دی. هغه مور مړه شوه په هغې نه پیدا، پلار یې مړ شو په هغې باندې نه پیدا، اوس یې دا بچه راوړ مړ شو. هغه په دې اوښ کې نه دی چې زما بچه مړ دی، که مور مړه ده که پلار مې مړ دی. مهرباني بچیا ځو ښه او حوصله به نه بایلې ښه انشاءالله. زه صوبایي حکومت ته یو گزارش کوم، بیا گزارش کوم چې دا ګلالي ماشومان چې کوم دي دوه خپل وروڼه بېللي دي، کم څه کم داسې ماشومانو له نوکري جاپونه چې کوم دي دا لازمي ورکوئ. د سکول مراد ورکړلو کم څه کم چې کوم وروڼه چې کوم لاشونه د کورې وتي دي کم څه کم هغو دپاره داسې د نوکرۍ پاتې دي. د دوی د مستقبل د دوی د بچو سوچ وکړئ چې را روان ژوند مې د دوی څنګه تېرېږي. بابا ته څه ویل غواړي؟ دغه ویش دا ماشومانان چې پاتې شي چې دوی له یو وظیفه مقرر شي، ولې مزدورۍ خو نه دي که نه، یوازې دا نه چې ټول انشاءالله وبشي او یا څه نوکري وله دغه شي یا د سکول وله څه غم وشي. زموږ په سکول کې سکول نشته دی، زموږ ماشومان د دې نه هغه چې ما نن امیر خان صاحب ته خبرې وکړې چې پاګوړې نومې ده په هغې ځای نه هلته نه پوهېږي. انشاءالله های سکول به کېږي. ما ورسره خبرې سکول د روډ زموږ د روډ تا لتا ولیده، روډ خبره مې ورسره هم کړې ده، د سکول مې هم کړې ده، د هلیکاپټر مې ورسره هم کړې ده. را روان چې کوم بچي چې کوم یتیمانان پاتې شوي دي د دوی مستقبل د دې مستقبل د دې ماشوم د زموږ د دې نه زموږ د دې بس دعاګانې کې مونږ یاد ساتئ ښه جي. مهرباني ځینې رخصتي وو روټۍ تیاره ده. جی جی لاړو جي، دا د غم کورونه دي په دې کې څوک روټۍ خوري جي. لاړو جي.